السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو فقيه ابو العز سمرقندی رحمه الله په خپل کتاب تنبیه الغافلین نومي کتاب کې یو حدیث مبارک نقل کړی دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل شیطان ملعون نه تاسو چې ای ملعونه ستا دشمنان څومره دي؟ شیطان ته ویلې چې 15 کسه زما دشمنان دي. هغه کې اولنې نمبر اولهم انت، اول ته زما دشمن یعنی شیطان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اولنې دشمن زما هغه ته. دویم نمبر امام عادل، عادل امام انصافدار بادشاہ دا زما دشمن دی. دریم نمبر غنی متواضع، هغه مالدار سړی چې عاجزي کوونکی وي، عاجز مالدار دا شیطان دشمن دی. څلورم تاجر صادق، هغه تجارت کوونکی چې هغه په خپل تجارت کې هغه دروغ نه وي، هغه رښتینی وي په خپل تجارت کې، دا شیطان دشمن دی. پنځم عالم متخشع، هغه عالم چې هغه خشوع کوونکی وي، متقی عالم وي، پرهیزګار عالم وي، هغه د شیطان دشمن دی. شپږم نمبر مؤمن الناصع، هغه مسلمان چې هغه نصیحت کوونکی وي یعنی خیرخوا وي، د نور مسلمانانو لپاره خیرخوا وي، دا د شیطان دشمن دی. اووم نمبر مؤمن رحیم القلب، هغه مؤمن مسلمان چې هغه نرم دل وي، زړه سخت نه وي، نرم زړه والا مؤمن وي، دا د شیطان او دشمن دی. اتم نمبر تائب ثابت علی التوبه دی، هغه مسلمان چې هغه په خپل توبې باندې هغه قائم ودرېږي، یعنی یو مسلمان نه ګناهونه وشوله او بیا توبه وباسله، بیا دا به خپل توبې باندې قائم ولاړ دی، بیا دا دوباره ګناهونه کوي، دا د شیطان دشمن دی. نهم نمبر متورع عن الحرام، هغه مسلمان چې هغه د حرام کارونو ځان ساتي، دا شیطان دشمن دی. لسم نمبر مؤمن يديم على الطهاره، هغه مسلمان مؤمن مسلمان چې هغه طهارت معنی یعنی ظاهري باطنی طهارت نه ځان صفا ساتي، دا شیطان دشمن دی. لسم نمبر مؤمن كثير الصدقه دی، هغه مسلمان هغه مؤمن چې هغه ډېر صدقې ورکوي، دا شیطان دشمن دی. دولسم نمبر مؤمن حسن الخلق مع الناس، هغه مؤمن مسلمان چې هغه خلکو سره خبر تاو کوي، ښه اخلاق ساتي، هغه ښه رویه ساتي، دا شیطان دشمن دی. دیارلسم نمبر مؤمن ينفع الناس، هغه مسلمان مؤمن مسلمان چې هغه خلکو ته نفع رسوي، دا شیطان دشمن دی، دا الله جل شانه دوست دی. څلورلسم نمبر حامل القرآن يديم على تلاوته، هغه حامل قرآن، هغه عالم او هغه حافظ قرآن او قاری چې هغه تلاوت باندې همیشه والی کوي، همیشه په قرآن مجید تلاوت کوي، نو دا د شیطان هغه مردود دشمن دی او د الله جل شانه او د الله د پیغمبر دوست دی. پنځم نمبر قائم بالليل والناس ينام، هغه سړی او هغه مؤمن مسلمان چې هغه په داسې وخت کې د الله جل شانه عبادت کوي چې نور ټول خلق دوی، دا سړی هم د شیطان دشمن دی. دا 15 کسان عزتمند او شیطان خپل وایي چې دا 15 کسان زما دشمنان دي، چې د شیطان دشمنان شو نو د الله جل شانه او د خو پیغمبر محبوب صلی الله علیه وسلم دوستان شو، نو الله جل شانه موږ او تاسو ټول په خپل دوستانو کې راولي، په خپل دشمنانو کې نه.